Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new topic of microbiology for semester. نن به خبره کوو د کلاسیفیکیشن اف بکټیریا حواله کې ٹھیک ده چې آیا ما سره چې دی نو د بکټیریا کلاسیفیکیشن څنګه شوی دی دا یو ډیټیل ټاپک دی نو ان شاء الله ښه ډیټیل کې به چې دی نو ډسکس کوو لومړی خبره خو دا چې آیا بکټیریا موږ پرون ډسکس کړو نو بکټیریا کې موږ ډېرې خبرې داسې وکړې چې هغه لکه مطلب ریلیټډ ټو دی سټرکچر وي چې آیا دا جوړ شوی څنګه دی او دې کې خبرې څه دي خو نن چې به موږ څه ترازو که نه هغه دی ستا د کلاسیفیکیشن اف بکټیریا خو on the basis of what on the basis of different types of characteristics لکه که موږ دا ډسکس کوو که نه نو دا به موږ ډسکس کوو on the basis of different characteristics لکه په دې کې پروټیو بکټیریا شو نو دا ځان له characteristics والا ده که موږ ګرام نیګیټیو بکټیریا وګورو دا ځان له characteristics والا ده ګرام پازیټیو بکټیریا وګورو دا ځان له characteristics والا ده خا د دې نه علاوه که موږ نور چې دی نو بکټیریاز وغیره وګورو نو دغه ټولې بکټیریاز موږ سره چې دی نو مختلف کیټګریز والا دي ښه د دې سره سره که موږ سره دلته راځي تاسو به لیدلي وي cyanobacteria شوه aerobic and anaerobic bacteria شوه based on shape دا کوکای دا باسیلای دا سپایروکیټس دي ویبریوز دي نو دا ټول به ډسکس کوو انشاءالله نن به د 5 پورې چې دی نو کور کوو ګوره لومبۍ خبره خو دا که نه چې د دې د کلاسیفیکیشن خبره موږ وکړو نو کلاسیفیکیشن خو لومبۍ چې تاسو ته یاد وي چې د دې کلاسیفیکیشن دی څنګه نو لومبۍ په دې کې موږ سره چې دی نو کم یو بکټیریاز راځي هغې ته موږ وایو پروټیو بکټیریا ټیک ده پروټیو بکټیریا اوس پروټیو بکټیریاز چې کوم دي دا درې ته ډیوایډ شوي دي یو ته ویل کېږي فوټو آټوټراپس یو ته ویل کېږي کیمو آټوټراپس یو ته ویل کېږي هیټروټراپس اوس ګوره فوټو آټوټراپس ته وایي ګوره دا فوټو او آټوټراپس ٹھیک ده ګوره آټوټراپس دې ته وایي که نه چې هغه ځان له خپل خوراک په خپله پیدا کوي ټیک ده فوټو آټوټراپس بیا څه ته وایي چې په هغې کې د سنلایټ ضرورت ٹھیک ده هغه بکټیریاز چې هغه کې د سنلایټ ضرورت دی او د هغې په بیس باندې دې ځان له خپل خوراک خپله انرژي جوړوي نو دې ته ویل کېږي فوټو آټوټراپس ټیک ده ښه د دې نه پس ما سره راځي د دې نه پس تا سره دویم نمبر چې کوم راځي هغه کیمو آټوټراپس چې هغه د هغه په باډي کې دننه ګوره کیمو مینس کیمیکل او آټوټراپس هماغه خبره چې آټوټراپس نو آټوټراپس او د کیمو مطلب څه دی چې د ده په باډي کې دننه داسې څه کیمیکل ریاکشن کیږي او د هغه کیمیکل ریاکشن په بیس باندې د ده په باډي کې دننه انرژي جوړیږي او دې په هغې باندې څه کوي دې په هغې باندې سروایو کوي نو دې ته موږ څه وایو کیمو آټوټراپس وایو صحیح ده ګوره یو چې دی نو په هغې کې ستا چې دی د فوټو ګوره دا فوټو دا ورډ اصل کې د فوټوسنتسس نه ورته دی ټیک ده خو دې ځای کې موږ د فوټوسنتسس خبره نه کوو نو فوټو آټوټراپس مطلب دا چې په هغې کې د سنلایټ ضرورت و کیمو آټوټراپس مطلب دا چې په هغې کې دننه چې دی نو څه کیمیکل ریاکشنز کېږي د هغې د وجې چې دی نو د انرژي جوړېږي صحیح ده او هغه دې په هغې باندې څه کوي سروایو کوي خپل زندګي پې تېروي ټیک ده ښه بیا ویل کېږي هیټروټراپس دا ګوره یو چې کله تاسو وګورئ که نه آټو ورډ چې دی د دې مطلب څه دی چې دی به په خپله جوړوي ټیک ده اوس په زه تاسو نه دې ځای کې یو تپوس وکړم هیټروټراپس ویل کېږي دې ته چې دې انرژي د چا نه اخلي دې انرژي د بل نه اخلي ټیک ده هیټروټراپس مطلب دا چې دی به خپله انرژي د یو بل کس نه چې دی نو اخلي اوس دې ځای کې خبره دا ده چې که زه تاسو ته د هیومن اګزامپل درکړم هیومن نو هیومن چې دی نو آیا دا آټوټراپ دی که هیټروټراپ دی نو یاد ساتئ دا هیټروټراپس دی ولې هیټروټراپس دي ځکه چې د ده په باډي کې خو دننه په خپله انرژي نه جوړېږي که نه مونږ نور هر څه چې دی نو کنزیوم کړو لکه فوډ وغیره شو فوډ چې دی نو مونږ څه کړو کنزیوم کړو ټیک ده نو چې کله فوډ مونږ کنزیوم کړو نو په هغې کې دننه چې دی نو میټابالیزم وشي او چې کله میټابالیزم وشي نو د هغې نه ماته چې دی نو څه میلو شي انرژي میلو شي ټیک ده نو دې همدغه خبره کوي چې دا داسې بکټیریاز په دې کې شته چې هغه هیټروټراپس دي هغه به چې دی نو د بل نه انرژي اخلي نو چې دا تاسو ته کلیر وي چې پروټیو بکټیریا نو بیا پروټیو بکټیریا چې دی نو په هغې کې تا سره فوټو آټوټراپس دي کیمو آټوټراپس دي د دې نه علاوه چې دی نو په هغې کې هیټروټراپس دي ښه بیا پروټو بکټیریاز چې کوم دي که نه پروټو بکټیریاز نو ګوره دا یاد ساتئ چې
مونږ سره چې دی نو لکه مونږ خو دا ډسکس کړه چې آیا فوټو آټوټراپ بکټیریا دي، کیمو آټوټراپ دي، هیټوټراپس دي، نو دا خو مختلف ټایپ دا خو مختلف ځان لراله. ټیک ده، خو که مونږ دې ځای کې خبره وکړو چې پروټو بکټیریا بیا څونه ته ډیوایډ شوی دی. ٹھیک ده، نو ګوره پروټو بکټیریا چې دی کنه it is divided into alpha bacteria, alpha protobacteria, beta protobacteria, gamma protobacteria, delta and epsilon. ګوره دا دی چې د نیمز ورکړي ولې د دې چې د سټرکچر بیس چې دی د ډیفرنسز وي، د دې کیریکټریسټکس ډیفرنسز وي. ٹھیک ده، نو بیا پروټوبکټیریا څه ته ډیوایډ شو؟ پروټوبکټیریا is divided into alpha, beta, gamma, delta, epsilon. صحیح ده، نو دا ټول د دې څه شو؟ دا اوس کلاسیفیکیشن روان دی. ښه، د دې به ان شاء الله اخره کې چې د نو ټول هر څه به ګورو، سټرکچرز وغیرہ، پکچرز وغیرہ، دا ټول هر څه به ګورو. خو اول چې د موږ څه کوو، د دې کلاسیفیکیشن ډسکس کوو. صحیح ده. ښه، اوس راځو څه ته دویم نمبر چې کوم موږ سره دی هغه دی ګرام نیگیټیو بکټیریا. ګوره ګرام نیگیټیو بکټیریا څه ته ویل کېږي؟ ګوره دا ګرام دا ورډ چې کله تاسو واورئ که نه، نو تاسو به په بایولوژي کې یو پروسس ویلي، هغې ته به موږ وایي سټینینګ. سټینینګ څه ته وایي؟ چې یو داسې شیز دی چې هغه موږ ته ښکاري نه، ټیک ده، ټرانسپیرنټ دی، او موږ هغې له چې دی نو کلر ورکړو، موږ له څه کلر راکړي، نو دې ته موږ څه وایو؟ سټینینګ پروسس وایو. صحیح ده. نو دې ځای کې دې دا خبره کوي چې ګرام نیګیټیو څه مطلب دی؟ چې هغه بکټیریا چې هغه موږ له کلر نه راکړي، هغه بکټیریا چې هغه موږ په سټینینګ باندې استعمال کو او هغه موږ له کلر را نه کړي، نو دې ته موږ څه وایو؟ ګرام نیګیټیو بکټیریا. صحیح ده، چې په هغې کې تا چې دی نو سټینینګ وکړو او د سټینینګ نه پس چې دی نو ده تا له کلر وغیره در نه کړو، نو دې ته موږ وایو چې آیا دا کومه بکټیریا ده، دا کوم یو ټایپ والا ده؟ دا ګرام نیګیټیو بکټیریا. ښه، اوس ورپسې څه وایي؟ ګرام پوزیټیو بکټیریا. ګوره دې ځای کې ګرام پوزیټیو بکټیریا ده که نه، نو د پوزیټیو څه مطلب دی؟ چې هغه بکټیریا چې ته په هغې باندې چې دی نو کله سټینینګ وکړي او د سټینینګ نه پس چې دی نو هغه تاله څه کلر درکړي، نو مطلب دا چې دا پوزیټیو دا مطلب دا چې دا ماله چې دی نو کلر راکوي. نو چې کله سټینینګ باندې کلر ورکولی کېږي، نو دې بکټیریاز ته به مونږ ګرام پوزیټیو وایو، او چې کله سټینینګ باندې کلر نه ورکوي، نو دې ته به مونږ ګرام نیګیټیو بکټیریا وایو. صحیح ده، نو ټولې همدغه خبرې دي. اوس دې ځای کې مین خبره دا ده که نه، دې ځای کې مین خبره دا ده چې د ګرام نیګیټیو بکټیریا چې کوم اگزامپلز دي، نو هغه ما سره څه ده؟ هغه دی کلیمیډیس. ټیک ده، او که د ګرام پوزیټیو بکټیریا اگزامپل دي، نو هغه ما سره څه دی؟ هغه دی اکټینومایسیټس، او د دې نه علاوه سټریپټومایسیټس. دا د دې څه دي؟ دا د دې اگزامپلز دي. ټیک ده. ښه، اوس لږ شانتې راځو څه ته؟ سایانو بکټیریا. اوس ګوره سایانو بکټیریا چې دی نو اټ از آلسو د classification of bacteria. ګوره دا پکې ځان له چې دی نو یو پارټ دی. ښه، اوس د دې نه پس موږ سره راځي ایروبیک اینډ انیروبیک بکټیریا. ګوره ایروبیک مطلب سو چې د اکسیجن پریزنس، ټیک ده، او ایروبیک AR، ټیک ده، او انیروبیک AN، نو چې د اکسیجن absence. ټیک ده، ایروبیک بکټیریاز دی ته وایي چې هغه تا سره د اکسیجن په پریزنس کې سروایو کولی شي، چې اکسیجن وي نو هغه سروایو کوي. خو څه بکټیریاز داسې دي چې هغه د اکسیجن نه بغیر چې دی نو سروایو کوي. مطلب دا چې اکسیجن کله وي نو بیا به دا چې دی نو سروایو کولی نشي، او چې اکسیجن نه وي مطلب سمپل دا دی چې د اکسیجن نه بغیر هم دی ټایم تیرولی شي. خو چې دا کم ایروبیک دی که نه، دی د اکسیجن نه بغیر ټایم نشي تیرولی. نو دې ته موږ څه وایو؟ ایروبیک اینډ انیروبیک بکټیریاز. ټیک ده. ښه، اوس دې ځای کې بله څه خبره ده، دې ځای کې دویمه خبره ده، دې څه ده؟ بیسډ آن د شیپ. ګوره دې بیسډ آن د شیپ باندې به انشاءالله چې دی نو ځان له یو لیکچر اخلو چې آیا کوکای څه ته وایي، بیسیلای څه ته وایي، سپایروکیټ څه ته وایي، ویبریو څه ته وایي. دا ځان له یو لیکچر دی. ټیک ده. خو اول چې دی نو موږ څه ډسکس کوو؟ ایروبیک اینډ انیروبیک ډسکس کوو. بیا د دې نه پس چې کوم دا بیسډ آن د شیپ راځي که نه، نو ګوره دا موږ پرون هم ډسکس کړی وه چې کوکای څه ته ویلې کېږي، چې دا به تا سره راوند شیپ وي. ټیک ده. بیسیلای څه ته ویلې کېږي؟ چې دا به تا سره راډ شیپ وي. نو ګوره دا د دې څه دي؟ دا د دې شیپس دي
چې دا بکټیریا اصل کې په شکل کې څنګه ده. که یو بکټیریا داسې شکل کې ده نو دا تا سره کوکای شوه. که یو بکټیریا داسې شکل کې ده نو دا تا سره څه شو؟ بیسیلای شوه. صحیح ده. نو بیسډ آن د شیپ چې دی نو بیا ما سره څه کوکای ده، بیسیلای ده، سپایروکیټس دي، ویبریوس دي، دا د کلاسیفیکیشن دی. ښه اوس به راشو لږ شانتې د دې شیپس ته چې آیا مطلب دا چې دا مونږ چې څونه بکټیریاز وغیره ووایي که نه نو دا وي څنګه د دې اګزامپل څه دي او دا به مونږ چې دی نو سټډي کوو څنګه. ټیک ده. نو انشاءالله په دې باندې به ځان له کلاس اخلو چې ګرام نیګیټیو بکټیریاز کم کم دي، ګرام پازیټیو بکټیریاز کم کم دي، ځکه چې هغه تاسو ته دلته کې چې دی نو سی بیان کړي دي، سی نه دي بیان کړي. ټیک ده. ښه نو دا به خیر د ځان له چې دی نو د دې کلاسیفیکیشن به خامخا وایو. ښه اوس راځو لږ شانتې یو منټ ماله راکړې. اچھا نو بیا به مونږ څه پیدا کوو؟ ګرام نیګیټیو بکټیریاز. زه تاسو سره سکرین شیر کوم یو بیر راشي. gram negative bacterias examples. ها پر دې ځای کې یو پکچر دی که نه، دا ډېر د کلاس پکچر دی. زه تاسو ته چې دی نو شو کوم. ښه اوس دې یو پکچر ته تاسو چې دی نو وګورئ. ښه یو منټ. ګوره که مونږ دې پکچر ته وګورو دا دی چې دی نو یو پوره څه دی یو سیټ اپ یې چې دی نو روان کړی دی. ګوره ګرام پازیټیو بکټیریا ده که نه، نو ګرام پازیټیو بکټیریا از ډیوایډډ انټو ټو ټایپس. یو ته ویل کېږي کوکای. صحیح ده. ګوره دا په دې کې بیا چې دی نو لکه په ګرام پازیټیو کې به هم چې دی نو شیپس وي که نه، لکه داسې خو نه ده. نو یو بیا ډیوایډ شوی دی کوکای ته، بل دی بیسیلای ته. ټیک ده. اوس کوکای چې کوم دی دا بیا ډیوایډ شوی دی سټافیلوکوکس کیټلس ته. ټیک ده. او بیا دې اړخ ته ډیوایډ شوی دی سټافیلوکوکس کیټلس خو نیګیټیو. ټیک ده. یو دی نیګیټیو یو دی پازیټیو. ښه بیا دې ته کې څه خبره کوي؟ سټافیلوکوکس آرویس چې دی نو دا بیا د دې نه کلاسیفیکیشن راوتی. نو ګوره دا یو اوس ډیوایډ کېږي. زه تاسو اوس په دې پوهېږم. بیسیلای ته دې خوا راشئ نو اوس به پوه شئ. ګوره ګرام پازیټیو بکټیریاز کې کم کم بکټیریاز راځي. نو ګوره بیسیلای دی، بیسیلای ډیوایډ شوی دی څه ته؟ کیرنی بکټیریم ته، کلاسټریډیم ته، لیسټیریا ته، بیسیلس ته. ٹھیک ده. نو بیسیلای کې په ګرام پازیټیو کې کم کم بکټیریاز راځي. که مثال به طور تاسو نه څوک تپوس وکړي چې آیا په بیسیلای کې په ګرام پازیټیو کې کم کم بکټیریاز دي، نو هغه مونږ سره کم یو دي. په هغې کې تاسو سره چې دی نو کلاسټریډیم شو، کلاسټریډیم 39. زه تاسو ته چې دی نو اګزامپل در کوم د کلاسټریډیم 39. ګوره دا کلاسټریډیم چې کوم دی که نه، کلاسټریډیم 39 اصل کې یو بکټیریا ده چې دا اسې پریزنټ وي د سپورس په فارم. ټیک ده. انیکټیو او دا موستلی په څه باندې وي؟ دا چې دا سړکونه وغیره سي په دې باندې چې د دې هورسز وغیره دا ګند وغیره پروت دي، دا په دې کې چې دی نو پریزنټ وي. نو چې کله مونږ څه اکسیډنټ وغیره وکړو یا څه ټراما وشي که نه، ټراما وشي، نو په ټراما کې مونږ ته چې دی نو چې کله مونږ څه درز وغیره وخورو او د هغه ځای نه بلیډینګ وشو، نو مونږ ته ډومبی چې هسپتال ته مونږ لاړ شو، تاسو به نارملي اورېدلي وي تاسو چې دی نو څه وکړئ؟ ټي ټي انجکشن ولګئ. دا ټي ټي اصل کې څه شیز دی؟ ٹھیک ده. دا ټي ټي اصل کې دې ته مونږ وایو ټیټینس ټاکساید. دا اصل کې څه شیز دی؟ دا ما سره دی ویکسین. دا ویکسین دی. صحیح ده. اوس خبره مې د څه کوله؟ خبره مې د دې کوله که نه چې دا کلاسټریډیم 39 د دې د سپورس چې دی نو دا ما سره په سړکونو او په دې هر څه باندې چې دی نو پریزنټ وي که نه. نو چې کله دا دې ځای کې پریزنټ دی نو مطلب دا چې یو بکټیریا داسې ځای کې پریزنټ دی چې ما ته ښکاري خو نه، خو هغه ما سره الریډي چې دی نو
په دې سړکونو کې په دې خاورو وغیره کې چې دنو پریزنټ ده نو چې کله زه ټراما وغیره وشي کنه نو د هغې دپاره زه بیا چې دنو دا پوره علاج کو ټیک ده دا خبره مې د دې پورې ایکسپلین کړه چې مخکې بیا ډیزیزز راځي نو مین خبره مې څه ده چې اوس دا کلوستریډیم ټیټینۍ چې کومه ده کنه کلوستریډیم نو دا تاسو سره څه شي دي دا د ګرام پازیټیو پارت د ګرام پازیټیو څنګه پارت دی د ګرام پازیټیو داسې پارت دی چې دې چې کله ته د سټینینګ وکړي کنه سټینینګ نو دې به تعالی څه درکوي دې به تعالی کلر درکوي او دویمه خبره په دې کې دا ده چې دا کلوستریډیم ټیټینۍ چې دی نو دا د بیسیلای د وجې دی سوري د بیسیلای شیپ کې دی نو که ته د شیپ خبره وکړې نو د شیپ راډ شیپ کې دی پلس دی چې دی نو دا سره څه دی ګرام پازیټیو دی نو چې دا خبرې ګوره تاسو ته اوسیا دي ټیک ده چې تاسو ته کلیر چې آیا مطلب دا چې دی دا به مونږ څنګه چې دی نو پیژنو ټیک ده ښه که بیا مونږ د کوکای خبره دلته کې وکړه نو ګوره دې کې دا بیا ډیوایډ شوی دی دا دی که نه ښه که دې ځای کې کوګولیس ته وګورو نو په دې کې سټیفلوکوکس اپیډرمس دی نووبایوسین دی سټیفلوکوکس پایروکټیکس دی ښه د دې نه علاوه که موږ دې ځای کې بیټا هیمولیټک کې وګورو دا د دې بیا کلاسیفیکیشن دی ټیک ده الفا هیمولیټکس دی نو په هغې کې تاسو سټیفلوکوکس نمونیا دا ویریډینز دی ټیک ده نو دا ټول د دې څه شو دا ګرام پازیټیو بکټیریا شو نو دا ما تاسو دا کوم پکچر وښو که نه نو دا دې کې لا ډېر بکټیریا داسې دي چې هغه پکې نشته صحیح ده نو مطلب مې د څه دی چې د ګرام پازیټیو بکټیریاز دومره ډېر اگزامپلز دي صحیح ده په دې به بیا انشاءالله چې دی نو چېرته کلاسیفیکیشن باندې ځان له کلاس وایو ښه اوس به راشو څه ته اوس به راشو مونږ به لږ شانتې سرچ کوو چې سوري ګرام نیګیټیو بکټیریا از اگزامپل ښه اوس ګوره دې ځای کې زه تاسو ته چې دی نو شو کوم که نه ښه ګوره دا تاسو ته چې دی نو دا ګرام نیګیټیو بکټیریاز چې دی نو زه ښیم چې آیا ګرام نیګیټیو بکټیریاز کې چې دی نو کم کم داسې بکټیریاز چې دی نو شامل دي ښه د دې نه علاوه زه شو کوم تاسو ته ښه اوس ګوره که تاسو ته دا ښکاري که نه نو په ګرام نیګیټیو بکټیریاز کې ما سره کم بکټیریاز راځي نو ګوره د ګرام نیګیټیو بکټیریاز هم چې دی نو مختلف اگزامپل دي لکه څه په ګرام نیګیټیو بکټیریاز کې تاسو سره نایزیریا میننجایټس راځي په هغې کې سپایریلیم راځي په هغې کې سټریپټوبیسیلس راځي ټیک ده د دې نه علاوه اسچریچیا کولای از د موسٹ کامن اگزامپل آف ګرام نیګیټیو بکټیریا د هغې نه علاوه ټریپونیما پلیډیم راځي په هغې کې هیلوبیکټر پایلوري راځي دا پایلورس وغیره چې دی نو کم د پایلوري انفیکشن چې کوم کاز کېږي ښه د دې نه علاوه د موسٹ اینڈ کامن اگزامپل آف ګرام نیګیټیو بکټیریا ما سره څه دی ویبریو کولرا اوس ویبریو کولرا به تاسو پیژنئ ویبریو کولرا څنګه تاسو پیژنئ ګوره ویبریو کولرا به تاسو لیدلي کوم چې کولرا کاز کېږي کولرا تاسو لیدلي که نه موږ چې ورته وایو چې دست وغیره چې انسان ته ولګي نو دا د کومې بکټیریا د وجې لګي دا تاسو ته لګي د ویبریو کولرا د وجې ټیک ده د ویبریو کولرا د وجې ښه یو خبره هم دې ده کې او بله خبره کومه چې د موسٹ کامن کاز آف ډیت چې دی که نه موسٹ کامن کاز آف ډیت په چایلډ کې په ماشومانو کې هغه څه دی کولرا دی او دا کولرا د کومې بکټیریا د وجې لګي دا کولرا لګي دا ویبریو کولرا د وجې نو ګور اوس تاسو ته به لږ شان دی اگزامپل سره به تاسو ته کلیر شوي وي چې آیا ګرام نیګیټیو بکټیریاز کې کم یو راځي ګرام پازیټیو بکټیریاز کې چې دی نو کم اگزامپلز راځي صحیح ده نو دا ګرام پازیټیو بکټیریا شو ښه اوس د دې ځای کې تاسو ته یو دا پکچر چې دی که نه دا ډېر ښکلي انداز سره چې دی نو پیش شوی دی که تاسو د دې یو شیپ ته وګورئ نو دا تاسو سره د کوکای په شکل کې دی که د بیسیلای په شکل کې دی اوس تاسو لږ ځان ته کلیر کړي که تاسو وګورئ نو دا داسې راونډ شیپ کې دی نو دا ما سره څه کې راځي دا په کوکای کې راځي ښه اوس که ته دې یو شیپ ته وګورې نو دا بیا تا سره په څه شیپ کې دی دا تا سره د ویبریو کولرا چې کوم دی دا راډ شیپ کې دی ښه که دې خوا مونږ د اسچریچیا کولای خبره وکړو نو دا هم تا سره په راډ شیپ کې راځي صحیح ده نو مطلب د دې ځای کې مې دا دی چې څه بکټیریاز د شیپ وایز خو بدل دي خو راځي په څه کې په ګرام نیګیټیو بکټیریا کې صحیح ده که نه ښه
اوس که دې ځای کې موږ دا وګورو که نه نو دا د دې چې دی نو لږ شان دی اگزامپلز دي ګوره ګرام پازیټیو بکټیریاز ګرام نیګیټیو بکټیریاز ټیک ده ښه نو دا دې کې ګوره اگزامپلز یې ورکړي زه به ته اسان یو څو اگزامپلز وایم لکه دې کې دا ایسچریچیا کولای چې دی نو ګرام نیګیټیو شو دا موږ هلته الریډي دلته چې دی نو ډسکس کړه ښه بیا چې دی نو موږ دلته کې سټافیلوکوکس آرویس شو ټیک ده ښه د دې بیا چې دی نو د فیچرز یې بیان کړي خو دې فیچرز ته موږ نه ځو صرف او صرف فیملیز ته راځو ټیک ده نو ګرام پازیټیو کې موږ څه ویلو سټریپټوکوکس هم ویلي وه سټریپټوکوکس میوټنټس هم ویلي سټافیلوکوکس آرویس دا ټول د څه اګزامپل وو د ګرام پازیټیو ښه که دغه شانتې د ګرام نیګیټیو اګزامپل نو په هغې کې ما سره څه راتلل په هغې کې تا سره چې دی نو ایسچریچیا کولای شوه سیټروبیکټر دا اګزامپلز چې دی نو دا زموږ سره د څه دي د ګرام نیګیټیو بکټیریاز دي ټیک ده ښه اوس په لږ شانتې اګزامپلز ته راشو ایروبیک بکټیریاز اګزامپل ښه ګوره دې ځای کې به تاسو ته چې دی نو بلکل کلیر شي ښه دا دی چې دی نو اوس ګوره بل یو کلاسیفیکیشن شوی دی with دې ځای کې شو کېږي نه ګنې ما چې څه غوښتل هغه راځي نه زه خیر اسانه ده دونه څه مسله نه ده ټیک ده اوس ګوره دې ځای کې دی دا خو خیر ده د میکانیزم دی دا نه دا موږ نه ډسکس کوو راځو ایروبیک بکټیریا اف میډیکل انټرسټ ها اوس دې ځای کې دا اوس وګوره انروبیک بکټیریاز یې ښولې دي نو ګوره انروبیک بکټیریا کې ړومبی چې دی نو کلاسټریډیم اچولې دی ټیک ده اوس ګوره دې ځای کې به تاسو ځان نه کنفیوز کوئ د ځان کنفیوز کولو مطلب مې څه دی زه هم پوهېږم خیر دی اوس دې ځای کې ما یو پکچر کولاو کړو خو څه شو چلو خیر دلته به راشو اوس ګوره دې ځای کې تاسو وګورئ که نه نو ایروبیک بکټیریاز چې دی نو بیا ډیوایډ شوي دي تا سره اوبلیګیټ ایروبیک بکټیریا ته بیا چې دی نو مایکرو ایروفیلیک بکټیریا شو د دې نه علاوه فیکلټیټیو بکټیریا شو د دې نه علاوه تا سره چې دی نو دلته هم بیا اوبلیګیټ انروبیک بکټیریاز نو دا ټول د دې چې دی نو بیا هغه کلاسیفیکیشن دی ټیک ده ښه اوس ایروبیک بکټیریاز کې دی چې موږ سره څه یادوي په ایروبیک بکټیریاز کې دی ما سره یادوي چې مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس از د بیسټ اگزامپل اف وټ ټیوبرکلوسس اوس دا ځان سره نوٹ کړئ چې دا به موږ چې دی نو ګورو چې آیا د دې دا شیپ څنګه دی د دې دا سټرکچر چې دی نو څنګه ټیک ده او مطلب دا وی څنګه نو ګوره لومبۍ خبره خو دا که نه چې دا موږ ځان ته کلیر کړو نو په ایروبیک بکټیریاز کې دی څه وي دیز بکټیریا کین ناٹ سروایو ان د ایبسنس اف اکسیجن مطلب دا چې کله اکسیجن نه وي نو مطلب دی به سروایو کولی نه شي نو د دې یو دپاره د څه ضرورت دی د اکسیجن ضرورت دی ټیک ده نو دا ځان ته کلیر وساتئ چې د اکسیجن ضرورت په چاته وي د ایروبیک ته ټیک ده او دویمه دې ځای کې دې څه خبره کوي چې ډو ناټ ریکوایرډ اکسیجن فار گروث د گروث دپاره د ده چې دی د اکسیجن ضرورت نشته ښه د ده اګزامپل تا سره څه دی د ده اګزامپل تا سره دی مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس اوس ګوره دې ځای کې چې دی نو ګوره مونږ سرچ کوو که نه چې مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس ګوره دا دې راغلی ښه ورېږه دا نو کلیر کو ها مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس تاسو دې خوا کې وګورئ لږ شان تاسو نو ګوره دا مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس لومبۍ خبره خو دا که نه چې دا ویلې کېږي څه ته مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس دې څه شي نو ګوره مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس از دا بکټیریا دیٹ کاز ټي بي ټیک ده تاسو ته که پته لګي نو ټي بي یو بیماری ده موسټلی دا په هر ځای کې کاز کیدی شي خو موسټلی کاز کیږي په لنګس کې په سکن کې هم کاز کیدی شي ټیک ده نو موسټلی کاز کیږي په څه کې په لنګس کې او د دې ټي بي دپاره چې دی نو کوم یو بکټیریا چې دی نو هغه ریسپانسبل ده مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس ریسپانسبل ده نو ګوره مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس خو د دې لپاره ریسپانسبل ده خو دې ځای کې خبره دا ده که نه چې دا مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس چې دی نو دا کومه بکټیریا شوه دا ایروبیک بکټیریا ده چې کله اکسیجن دلته وي نو دی به سروایو کوي او که اکسیجن نشته نو دی به نه سروایو کوي ښه اوس دې ځای کې بله خبره چې دې ځای کې
د سټینینګ خبره کړې ده. نو تاسو ته که یاد وي نو هغه کومه بکټیریا ده چې هغه سټین چې دی نو ورکوي، مطلب دا چې کلر ورکوي نو هغې ته به مونږ څه وایو؟ ګرام پازیټیو بکټیریا. نو دې کې یو بله خبره هم کلیر شوه چې مایکو بکټیریم ټیوبرکلوسس ما سره کومه بکټیریا ده؟ پازیټیو ده، ګرام پازیټیو بکټیریا ده. خیر خو دا خبرې تاسو ته یاد کړئ. ښه اوس دې کې یو بله خبره، که تاسو د دې شیپ ته داسې وګورئ که نه، نو دا تاسو ته کوکای شیپ ښکاري که د بیسیلای شیپ ښکاري. نو که تاسو وګورئ نو دا مونږ سره راډ شیپ ده، ټیک ده، او دلته دا لیکلي هم دي چې دا مونږ سره راډ شیپ ده. دې کې دې بله خبره کوي وي نیډ اکسیجن فار د strict aerobic، مطلب دا چې د دې لپاره د اکسیجن ضرورت دی. دې کې بیا د سیل وال خبره کړې ده چې د سیل وال د څه نه جوړ شوی دی؟ فرام د مایکولیک اسید نه جوړ شوی دی، اسید فاست بیسیلای. ټیک ده، نو دا د دې ټول ما تاسو ته د ډیټیل کې څه کزم کنه چې تاسو ته کلیر شي چې آیا دا کلاسیفیکیشن د څه په بیس شوی دی. نو دې کې موږ د څه اگزامپل ورکو؟ د ټیوبرکلوسس، او ټیوبرکلوسس ما سره د سو ټیوبرکلوسس اصل کې ما سره ده د ایروبیک بکټیریا چې دینو اگزامپل. اوس پر راشو څه ته؟ د ګرام کلوستریډیم ټیټینای. ها ګوره کلوستریډیم ټیټینای چې دی کنه، چرته یو صحیح غونډه کې تصویر پکې ګورو. ها ګوره دا د کلوستریډیم ټیټینای ده. ها کلوستریډیم ټیټینای چې چاته ولګي نو دا هغه داسې چې دی نو بیا هغه دا بیک چې دی نو ایکسټند شوي، دا بیا چې دی نو بالکل هاسپټل کې چې دی نو داسې وي، نو بیا چې مونږ له بند نه راځي زمونږ د خلکو له، نو دی بیا وي دا پیریان پې ناست دي. نو دا پیریان نه، اکثر چې انسان داسې شي نو دا د کلوستریډیم ټیټینای د وجې کېږي. ټیک ده که نه؟ نو هر یو شیز په پیریانو باندې چې دی نو نه ورلم. ها اوس زه دې کې به راشم سټرکچر ته. ها ګوره کلوستریډیم ټیټینای سټرکچر ته به اوس راشو، خو د دې سټرکچر نه میلاویږي. I think دا دی. یس دا پکچر به لږ شانتې ورکوټي وي، خو کوشش کوو چې دا لږ شانتې غټ شي. اوس به لږه ګزاره وکړي. ښه ګوره کلوستریډیم ټیټینای واپس په خپل پیج ته لاړ شو. ښه ګوره کلوستریډیم ټیټینای ته اوس راځو. ګوره د کلوستریډیم ټیټینای که تاسو وګورئ نو د سټرکچر نه معلومیږي چې آیا دا چې دی نو مطلب مونږ سره چې دی نه سټرکچر څنګه دا اصل کې دا یو دی. ټیک ده. ښه اوس ګوره د کلوستریډیم ټیټینای د سټرکچر ته وګورئ. نو کلوستریډیم ټیټینای کې مونږ د سټرکچر ته وګورو نو د دې دا سټرکچر موستلی چې دی نو د څه په شکل کې دی؟ دا تا سره زیاتتر چې دی نو دا راډ شیپ کې دی. ټیک ده. نو دې سره اټیچ چې دی نو بیا بکټیریل فلیجلم هم دی. دا را دی چې دی نو یو مختلف ټایپ اف تاسو دا ویلي سټرکچر کې به مونږ ډسکس کو. خیر دی دا دونه خبره نه ده، خو مسله دې ده کې څه ده؟ مسله دې ده کې دا چې دا هغه بکټیریا ده که نه چې د ده دپاره څه ریکوایرډ دي؟ د ده دپاره د اکسیجن ریکوایرمنټ ضرورت نشته. صحیح ده. دا به مونږ په څه کې اچوو؟ په انروبس کې به اچوو. انروبس چې د هغه دپاره د اکسیجن ضرورت نه. اکسیجن څه مطلب دی؟ چې د اکسیجن نه وي نو دی به خپل ګروت کولی شي. صحیح ده. دی وداوټ اکسیجن چې دی نو خپل ګروت کنټینیو کولی شي. صحیح ده. ښه دې ځای کې مې دا پکچر د مخې ته راغی، دا ګورو. ښه دا نه ښکاري. ښه دې خوا به وګورو. ټیک ده. نو دې ځای کې همدغه خبره کوي چې دا ما سره څه دي؟ ټیټینس دی. ټیک ده. دې څه وایي چې دا ما سره دی ټیټینس. ټیک ده. او دا بیا لومبی چې دی نو ما سره د دې سپورس فارم کې وي. ټیک ده. او چې کله سپورس فارم کې وي نو دا مونږ سره په څه کې راځي؟ ښه د دې که مونږ د شیپ خبره وکړو نو دا مونږ سره راځي په کلوستریډیم ټیټینای اوبلیګیټس انروبس کې. مطلب دا را دی څه دی چې دته د اکسیجنو ضرورت نشته. لومبی خبره. دویمه خبره دا چې دا ما سره څه دی؟ ګرام پازیټیو دی. ګرام پازیټیو څه مطلب دی؟ سوري د ګرام پازیټیو مطلب دا دی
چې آیا دې که زه سټینډینګ ته واچوم نو دی به ماله کلر راکړي. ټیک ده. دویمه خبره به دې کې درېیمه خبره به دې کې دا چې دا ما سره بیسلس دی. ټیک ده. راډ شیپ کې دی. ښه بس دې نه پس چې دی نو انشاءالله اوس واپس خپل بوک ته ځو او هغه خبره ډسکس کوو چې مونږ هلته چې دی نو څه وکړل. ښه اوس دې ځای کې ګورئ تاسو مونږ لومبۍ خبره د څه وکړه د ګرام پازټیو بکټیریاز وکړه. په دې کې خو اګزامپلز خیر بدل بدل ورکړي دي خو خبره په دې ځای کې به زه څه وکړمه په دې ځای کې به زه تاسو ته ولیکمه چې مونږ سره چې دی نو اګزامپلز دا مونږ موسټلی د څه ډسکس کړل. مونږ سره پکې چې دی نو مونږ اګزامپلز ډسکس کړل دا ایروبیک یا انیروبیک. ایروبیک کې چې دی نو مونږ سره کوم یو مایکرو بکټیریم ټوبرکلوسیس او د انیروبیک کې ما سره چې دی نو اګزامپل د څه د کلوستریډیم ټیټینای. ټیک ده. ښه که د پازیټیو خبره مونږ وکړو نو په دې کې تا سره چې دی نو مایکروبکټیریم ټوبرکلوسیس هم کلر ورکوي او کلوستریډیم ټیټینای هم چې دی نو کلر ورکوي. نو دا اګزامپل ځان سره نوٹ کړئ. ټیک ده. ښه بیا که دغه شانتې ښه دوی اګزامپل ورکړي نو دا سټریپټومایسیډز دا د سټریپټوکوکس والا پارټ نه چې دی نو دی راغشتی. ټیک ده. ښه دې ځای کې یو اګزامپل دا پاتې شو چې کلیمیډیس تاسو ته وښیم. نو کلیمیډیس کلیر کو نو انشاءالله بیا به چې دی نو په نیکسټ کلاس کې د الفا پروټو بکټیریا او دا ټول هر څه چې دی نو کلیر کو. صحیح ده. ښه راشو به څه ته را به شو مونږه کلیمیډیس. ها کلیمیډیس بکټیریا ګوره اوس دې ځای کې ښه کلیمیډیس بکټیریا یو منټ سکرین زه تاسو سره شیر کوم. ښه کلیمیډیس بکټیریا ته که موږ وګورو نو دا ګوره دا موږ سره د کلیمیډیس بکټیریا سټرکچرز دي. ټیک ده. ښه که دا شیپ موږ وګورو دا موږ سره په څه کې راځي دا ټول په کلیمیډیس کې چې دی نو موږ سره راځي. ښه دا اوس وګوره کلیمیډیا چې دی نو دا it is the best example of مونږ چې کوم هلته اګزامپل چې دی نو ډسکس کړو. صحیح ده. نو دا د هغې ګوره سټرکچر دی. ښه د دې نه علاوه که مونږ وګورو نو دا اوس ګوره دې ځای کې یو ډیزیز هم ورکړی چې کلیمیډیا ټریکومیټس چې دی نو دا یو ډیزیز دی. دا د کلیمیډیا د وجې چې دی نو کاز کیږي او دا مونږ سره څه نیونیټل نمونیا وي. ټیک ده. بیا دې ځای کې د لایف سایکل اف کلیمیډیا هم ډسکس شوی ده خو مونږ دغې ته نه ځو. زه صرف تاسو ته چې دی نو دا کلیر کوم چې آیا دا کلیمیډیا چې دی نو سټرکچر کې ځي. ښه دا را دی مایکروسکوپیک سټرکچر دی. دا اوس وګوره ډېر انټرسټینګ دی. ښه مایکروسکوپیک سټرکچر کې مونږ سره دا اوس وګوره دا مایکروسکوپیک سټرکچر اف کلیمیډیا ده. دا مایکروسکوپ باندې چې کله دوی ګوري نو دا څنګه دا داسې وي چې دی نو. ټیک ده. ښه بیا دغه شانتې که دا مونږ وګورو نو دا چې دی نو لکه مختلف ټایپ اف بکټیریاز دي. دا اوس وګوره دا اوس کلیمیډیا ټریکومیټس. ټیک ده. نو دا مونږ چې کله هغه ځای کې دا کلاسیفیکیشن ډسکس کوو نو د دې په شا باندې چې دی نو دا ټوله قصه پرته وي چې آیا دا څنګه چې دی نو دا سار ټول پروسس روان دی. صحیح ده. نو دا دغه شان دا ټول پروسس روان وي. صحیح ده. نو مونږ دې ځای کې دا ټول اګزامپلز چې دی نو اوس ډسکس کړو. صرف پاتې شو څه پروټیو بکټیریا چې هغه به انشاءالله چې دی نو سباله کلاس کې ډسکس کوو او د دې نه علاوه چې کوم مونږ سره ایروبیک او انیروبیک دا مونږ ډسکس کوو. پاتې شو یو سایانو بکټیریا پروټیو بکټیریا او بیسډ آن د شیپ چې کومه ده دا مونږ ځان نه وایو. اوس که ستاسو کوېسچن وغیره وي نو هغه تاسو کولی شئ.